فرشتي څنګه چې انسانان مخلوق دي د خاورې نه پیدا دي، څنګه چې جنات مخلوق دي پیریان د اور نه پیدا دي، نو دک شان دي فرشتي مخلوق دي خو دي د نور نه پیدا دي. انسان د خاورې نه او پیریان د اور نه او فرشتي د نور نه الله پاک پیدا کړي دي. نو په فرشتو باندې ایمان راوړل دا ضروری دي. کو سړی د فرشتو نه انکار کوي په دې باندې کافر کیږي. فرشتي داسې مخلوق دي چې دا نه خوراک کوي نه سکاک کوي نه چې کوم دی ودکیږي، بس دي ته چې د الله د طرف نه کوم حکم دی بس د الله تابعداري کوي، ذکر عبادت کوي د الله پاک، یو سکند لپاره هم د الله نافرمانی نه کوي. ځکه د معصیت او د نافرمانۍ ماده الله په دې کې نه ده اچولې، تعداد کې ډېرې زیاتې دي. په دې کې نه ښځې شته نه سړي شته دي، څنګه چې انسانانو کې بعضې سړي دي بعضې ښځې دي او دې سره چې کوم دي د دې بچي پیدا کېږي. دغه رنګې څومره ځناور چې دي انسانان دي پیریان دي، دې ټولو کې الله دا مادې دواړه پیدا کړي دي، هم سړي دي پکې هم پکې ښځې دي. خو فرشتو کې الله دا صفت نه دی اخی، بس دې نه بچي راوړي نه چې کوم دی یو بل سره کوروالي کي، نه به دې کې د ښځې او د خاوند دا سلسله شته دی، بس دا الله په یو ترتیب باندې پیدا کړي دي او صرف د الله عبادت کی دا فرشته. او ډېر ګڼ تعداد کې بیت المعمور ودوي د مسمان د پاسه د فرشتو د دې کعبه ده او 8000 فرشتي روزانه د هغې نه طواف کوي، او چې کمی فرشتي یو پیره د هغې نه طواف وکړي تر قیامته پورې بیا د هغې نمبر نه راځي. د هر ساس کې سره فرشته ځمکې ته راځي او د کم ساس کې سره چې فرشته رانه شي د هغې نه بیا تندر جوړي. تاسو اندازه ولګئ چې دا په تعداد کې څومره دې تعداد صرف الله ته معلوم دی، خو موږ له به اجمالي طور ایمان دی چې څومره فرشتي دي په ټول زموږ ایمان دی د الله د طرف نه دي. وکتبه ومن یکفر څوک چې انکار وکړي بالله د الله نه او ملائکته او د هغه د فرشتو نه وکتبه او د هغه د کتابونو نه، تاسو ته مو څلور غټ کتابونه اصل صحیح دي په ټول زموږ ایمان دي، ورسوله او د هغه د رسولانو نه، نو 1,40,000 کم بیش مونږ وایو. قطعي طور د پیغمبرانو تعداد چاته نه دی معلوم، خو مونږ الله پاک په دې نه رانیسي چې مونږ ته تعداد نه دی معلوم، بس زمونږ نه دا کافي دي چې مونږ وایو چې څومره انبیا د الله د طرف نه راغلي دي ټول مونږ منو، په ټول زمونږ ایمان دي. 15 یا د شلو پیغمبرانو نومونه قرآن مجید کې ذکر دي، خو صحیح تعداد بعضې احادیثو کې ذکر دي، خو قطعي طور تعداد چاته نه دی معلوم. خو مونږ باندې دا خبره لازمي نه ده چې تعداد مونږ معلومو، بس زمونږ دپاره دا خبره ضروري ده چې څومره انبیا د الله د طرفه راغلي دي په ټول زمونږ ایمان دي. ورسوله او د هغه په رسولانو باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت. نو ګوره ومن یکفر او څوک چې انکار وکړي بالله د الله نه او ملائکته او د هغه د فرشتو نه او کتبه او د هغه د کتابونو نه ورسوله او د هغه د رسولانو نه والیوم الاخر او د ورځ د قیامت نه انکار وکړي، نو فقد ضل ضلالا بعیدا، نو په تحقیق سره دی ګمراه شو، ضلالا بعیدا په ګمراهۍ لرې سره. بس دا سړی کافر شو چې دې کې د یو نوم انکار وکړو په دې باندې کافر شو.